الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن وإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ربط د مخکې سردار چې مخکې د نکاح ذکر وشو چې د کومو ښځو سره نکاح جایز دی، د کومو ښځو سره نکاح جایز نه دی. نو د نکاح د لوازماتو نه د بیبي سره هغه جماع کول دي. اوس په دې آیات کې دا وایي چې په کوم حالت کې د بیبي سره جماع کول جایز دي، په کوم حالت کې جایز نه دي. چونکې د جماع اصل مقصد چې کوم دی حصول د اولاد دی. محض هغه شهوت پوره کول نه دي. نو د دې وجې نه د حصول د اولاد دپاره تخم ریزي هلته کول پکار دی کوم ځای کې چې د اولاد حصول یقیني. مطلب دا دی چې معکوس طریقې سره به عمل نه کوي. د دې آیت په شان نزول کې هغه علماو لیکل دي، انس رضی الله عنه فرمایي چې یهودو به چې کله د هغوی د ښځو حیض راغی نو هغو به هغه ښځې د کور نه ویستې، د هغو سره به یې خوراک څښاک نه کو، یو ځای به سره په کور کې نه اوسېدله. نو نبي علیه السلام نه د هغې په باره کې تپوس وشو، نو دا آیت نازل شو. نو نبي علیه السلام وفرمایل چې د دې ښځو سره په کورونو کې اوسېږئ او د جماع نه علاوه هر څه ستاسو لپاره جایز دي. کله چې یهودو ته دا خبر ورسېد نو هغه وویل چې دا سړی چې دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هره خبره کې زموږ مخالفت کوي. نو اسید بن حزیر او عباس بن بشر رضی الله عنهما هغه راغله نبي علیه السلام ته وویل ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم یهود داسې خبرې کوي، نو موږ د خپلو بیبیانو سره جماع ونه کړو په حالت د حیض کې. دا خبره چې نبي علیه السلام واورېده نو رنګ مبارک یې هغه بدل شو. دوی چې دو ګمان وکړو چې نبي علیه السلام په موږ غوسه شو. لږ وروستو پی راغله چا تحفه کې پی راوړه، نبي علیه السلام دوی له ورکړه دا اوس کوي. نو دوی پوه شو چې نبي علیه السلام چې کوم دی هغه نه دی غوسه شوی، د دین د وجې نه غوسه شوی دی. نو د دې نه پته ولګېده چې استاد یا مور پلار شاګرد یا اولاد چې کوم دی هغوی ته قار دړو کي، نو د هغې نه وروستو د هغو د دلجویۍ دپاره چې کوم دی تلافي هم پکار ده. نو دلته دې آیات کې وایي ویسألونک عن المحیض، دا خلق ستان تپوس کوي په باره د حیض کې، ماهواري بیمارۍ کې. قل هو اذن، ته وایه دا ګندګي ده. فاعتزلوا النساء فی المحیض، تاسو ځان وساتئ د بیبیانو نه په حالت د حیض کې. ولا تقربوهن، او منې ځای کېږئ دوی ته، حتی یطهرن، تر دې چې دوی پاک شي. اذا تطهرن، پس هر کله چې دوی ښې پاکې شي، فاتوهن من حیث امرکم الله، راشئ دوی ته د هغه طرف ته چې الله پاک تاسو ته امر کړی دی. ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین، یقینا الله پاک محبت کوي د توبه ویستونکو سره، محبت کوي د ډېر پاکانو سره چې هغه ځان پاکوي. نساؤکم حرث لکما، ستاسو بیبیانې ستاسو دپاره فصل دی. فاتو حرثکم انا شئتم، نو راځئ تاسو د خپل فصل ته څنګه چې تاسو وغواړئ. وقدموا لانفسکما، مخکې ولېږئ د خپل نفسونو دپاره اولاد. واتقوا الله، او ویرېږئ د الله نه. واعلموا انکم ملاقوه، پوه شئ چې یقینا تاسو د الله سره ملاقات کوونکي یې. وبشر المؤمنین، زیری ورکړه مؤمنانو ته. نو حایضه ښځه چې ده د هغې سره د مباشرت نه علاوه نور ټول کارونه چې کوم دی هغه جایز دي. یعنې جماع به ورسره نه کوي او نور چې کوم دی د هغې نه لذت حاصلوي، دا جایز دي. دا حدیث کې راځي
چې حایضې ښځې سره د جما نه علاوه نور هر څه کولی شئ تاسو. د دې حدیث په بنا باندې فقهاو دا لیکل دي چې خاوند چې کوم دی په ایامو د حیض کې هغه د دې بیبیانو نه لذت حاصلولی شي، خو د نامنه ښکته د زنګونانو پورې د دې ځای نه به چې کوم دی هغه ځان ساتي، هسې نه چې دسترازي وکړي او عمل زوجیت کې مبتلا شي. ابو هريره عنه فرمایي نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې کوم سړی د بیبي سره جما وکړه په حالت د حیض کې یا خپلې بیبي ته راغی د شا د طرف نه او یا کاهن ته لاړ او د هغه تصدیق یې وکړو نو دی کافر شو په هغه دین باندې کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی. جدید میډیکل ساینس هم دا وایي چې د حایضه ښځې سره چې کوم دی مباشرته د هغې سره جما کول دا ډېرې بیماریانې هغې نه جوړېږي، سوزاک او دغه شانتې هغه شنډېدله دا ښځه بیا شنډه شي بیا ماشومان نشي راوړی، دا د دې نقصانات دي. حیض چې کوم دی اصل کې سیلان ته ویلی کېږي، بهېدله، دا د وینې بهېدل دي. په اصطلاح کې دا هغه وینه ده چې د بالغې د رحم نه بغیر د بچي د پیدایش نه خارجه شي. رحم هغه بچي دانه ده، نو د رحم په قید سره هغه استحاضه خارجه شوه، ځکه چې دغه د استحاضي دا وینه چې دا هغه د دې بچیدانې نه راوځي بلکې د رګ نه راوځي. او په دې کې بیا مونځ کول او قرآن مسه کول، روژه نیول، جومات ته داخلېدل عمل د زوجیت دا منع نه دی په استحاضه کې. او بغیر د وخت د ولادت نه چې د بچي د پیدایش نه بغیر وینه راوځي، نو په دې قید سره چې کوم دی نفاس ته خارج شو. نفاس چې کوم دی هغه څلوېښتي د ښځې ماشوم وشي، د هغه بچي د پیدایش نه وروسته چې کومه وینه راوځي نو هغې ته بیا نفاس ویلی کېږي. د حیض سبب دا دی چې کله حوا علیه السلام هغې نافرماني وکړه، هغه ونه د ونې نه یې څه وخوړله د آدم علیه السلام بیبي، نو الله پاک په دوی باندې دا حیض مسلط کړه سزا په طور باندې. عایشه رضی الله عنها فرمایي نبي علیه السلام نه چا تپوس وکړو د حیض په باره کې، نو هغه وفرمایل چې الله پاک د آدم علیه السلام په لوڼو باندې دا حیض لیکلی دی. بیا د دې کم نه کم وخت څومره دی او زیات نه زیات څومره وخت دی د حیضه. د حیض کم نه کم مدت چې دی هغه 3 ورځې او 3 شپې، زیات نه زیات چې کوم دی هغه 10 ورځې دی د احناف په نسبت باندې، اگر چې نور مذاهبو کې مختلف اقوال شته. د فقهاو احنافو دپاره دلیل چې کوم دی هغه دا دی، ابو امامه باهلي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د واده کړی شوي او غیر واده ښځې حیض هغه 3 ورځو نه په کمه نه او د 10 ورځو نه په زیاته نه. د 10 ورځو نه زیاته وینه چې راځي نو هغه استحاضه وي او په هغې کې به بیا مونځ روژه د هر څه کوي. او د حیض وینه چې دا هغه سره او ټینګه سروالي ته مایلي، او د استحاضي وینه چې دا هغه زیړوالي ته مایلی او نروبی. دغه شانتې نور ډېر شي احادیث چې کوم دی په دې باره کې راغلی دي چې کم از کم مدت د حیض 3 ورځې او زیات نه زیات 10 ورځې، او د پاکۍ زیات نه زیات وخت چې کوم دی 15 ورځې، چې زنانه چې کوم دی هغه پاکه 100 ورځې پاتې کېږي په دې میاشته کې 15 ورځې. نو دغه په حالت د حیض کې د طهارت دپاره د پاکیزګۍ دپاره چې کوم دی اودس منع دی، او د صفایي دپاره چې کوم دی هغه غسل او اودس کولی شي چې صفایي وکړي. لکه د حج په دوران کې چې کوم دی یا د عمرې په دوران کې غسل دا منع دی، په هغې سره دا سړی حلالېږي نه که غسل وکړي او احرام پرانځي. خو که د ځان د یخولو دپاره او د صفایي دپاره کوي نو په دې باندې لکه دی حلال هم نشو، ځان یې پاک کړ، صفایي کو، احرام یې بیا واچو. دغه شانتې دلته هم دغسې ده. اودس چې کوم دی په دې باندې دا پاکېږي، اودس وکړي یا غسل وکړي دا پاکه شوه، دې پاکېږي نه، پاکېږي خو به د وینې په بندېدو باندې
چې وینه بنده شو نه بیا پاکه شي. که هسې د ځان د هغه دپاره صفایي سوترایي دپاره دا کار کوي ټیک ده. اوس د دې زنانه څه عادت مخکې د وظایفو د لوستو مثلا بسم الله الله اکبر او سبحان الله درود شریف او دغه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا اکثر د زنانه وي یا نور درود شریف دا داسې وظیفې دا کولی. نو د هغې دپاره اودس وایي ښه دی چې اودس وکړي او دا پکې لولي او دا وایي مستحب دی چې د مانځه په وخت کې چې کوم دی هغه اودس وکړي او په جانماز باندې کښېني د مانځه د ټیم پورې چې څومره ټیم کې دا مونځ کولی شي او دا وظیفې لولي. الله پاک ډېره د هغې ثواب ورکوي د مانځه او د دې د عادت به هم نه خرابېږي بالکل غافله کېږي به نه. د حیض په حالت کې مونځ منع دی هغه هر قسمه مونځ چې دی هغه که سجده د شکر ده او که په حالت د حیض کې نور مونځونه دي دا به نه کوي او د هغې قضا هم نشته چې مونځونه پاتې شو فرض مونځ د هغې قضا نشته. البته د روژې قضا شته چې روژه پاتې شو د هغې قضا به راوړي. دا ولې نو دغسې تپوس چې کوم دی هغه د یو صحابي نه هم چا کړی وي د دې څه وجه ده هغه ورته وویل د دغې نه خو زه نه یم خبر وی خو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د هغه ویل دي چې روژه به نیسي بیا د هغې قضا به راوړي او د مانځه یې نه دي ویلي مانځه قضا نشته. نو اخوا بیا به ویته خبرې او د خدای پیغمبر به خبرې چې د هغې به خو موږ ته دغه حکم دی د هر شي حکمت موږ ته نه معلوم. د حایزې لپاره اعتکاف چې کوم دی هغه منع دی چې حایزه نو هغه اعتکاف نشي کولی او که حیض شروع شو په دوران د اعتکاف کې اعتکاف فاسد شو ختم شو. دغه په حالت د حیض کې چې کوم دی دا طواف صدر اخري طواف چې دی چې طواف زیارت ورته ویل کېږي طواف وداع چې هغه فرض دی دا نشي کولی دا بیا انتظار کوي چې کله پاکه شو هله به وکړي بیا به هله راځي مخکې به ځي وبده. په حالت د حیض کې طلاق ورکول ښځې ته دا حرام دي چې کله د هغې حیض وي نو طلاق به نه ورکوي دا بدعي طلاق دی. دا حیض راتلل د یو جنۍ د بلوغ علامه هم ده چې کومې جنۍ ته دا حیض شروع شو نو ته پوه شې دا بالغه شوه یو کس تپوس وکړو دغه شانتې د 12 کالو ماشومه ده هغې ته چې کوم دی دغه یو 3 ورځې وینه جاري ده اوس به هغه روجي داسې وکړه بیا بنده شوې ده دغه نښه وه که نه د بلوغه په دې سره اوس دا روجي اخوا نورې ونه خوري چېرته شته خو نابالغه اوس بالغه شوه نو بیا نورې به پرې نه څایي. او د عدت پوره کېدو تعلق هم د دې حیض سره دی که آزاده ښځی د هغې عدت 3 حیضه دی او که وینځی د هغې عدت چې کوم دی 2 حیضه دی. استبرا تعلق هم د دې حیض سره دی په مال د غنیمت کې یو وینځه سړی راولي یا یو وینځه د بی واخلي د چا نه هغې ته به انتظار کوي هسې د هغې سرچینه نشي کولی تر څو پورې چې یو حیض هغې به د تېر شوی نه وي. د دې دپاره چې پته ولګي چې د دې سره خو ماشوم نشته نو که دې دغه شانتې د هغې سره جما وکړي نو بیا دا نسب مخلوط کېږي بیا پته نه لګي چې دا د دې سړي زوی دی ماشوم دی او که نه هغه بل سړي نه چې اخیستی دی د هغه دی. نو د حفاظت د نسب دپاره چې کوم د اسلام کې د ډېر تاکیدات دي چې دا حیض بنه شو ختم شو منقطع شو نو د هغې نه وروسته غسل بیا واجب دی. اوس د روجو دا کفاره چې کوم ده چې چا روجه خوړلي د هغې کفاره 2 میاشتې پرته پسې روجې به نشي یا قطع یې کړی د هغې چې کوم دی هغه کفاره ده مسلسل 2 میاشتې روجې به نشي. نو که دغه روجو په منځ کې چې کوم دی د حیضې ته حیض راغی او د دې دا روجې نیولې دې باندې کفاره وه کفاره بیا نیوله حیض راغی نو په دې سره چې کوم دی دا تسلسل ختمیږي نه خیر دی دا به مخکې دغه چې کوم دی هغه خپلې روجې به پوره کوي او که سړي له بیماري راغله سړی و هغه له بیماري راغله بس تسلسل ختم شو د کفاري روجې نیولي او په منځ کې پکې هغه د له بیماري راغله او روژه د ده نه پاتې شوه بیا سر دوباره به نشي دې کې دغه فرق دی. نو روجې چې کوم دی د دې دپاره منع دي د حایضې دپاره او د هغې قضا به بیا راوړي او که نفلي روژه شروع کړه او بیا حیض راغی نو دا روژه هم په دې لازم شوه بیا به د دې قضا راوړي. دغسې حایضه ښځه چې دا هغه په جومات ته نشي داخلېدی
هغه د کعبې طواف نشي کولی او د خپل خاوند ته چې کوم دی هغه نشي نږدې کېدی. قرآن تلاوت چې کوم دی هغه نشي کولی په قصد تلاوت سره، دا منع دی. او که د دعا په قصد سره څه وایي یا سورت فاتحه یا نور آیاتونه یا د تبرک لپاره بسم الله وایي نو دغه جایز دي، خو د تلاوت په غرض باندې به دا نه وایي، دا منع دي د دې لپاره. قرآن مسح کولی هم نشي قرآن به نه مسح کوي. او د الله ذکر او تسبیحات یا عیدګاه ته تله دا ورله جایز دي، که هغه ځي نو خیر دی. لاسونه خوله دې ووینځي، د هغې نه وروسته په خوراک څښاک کوي نو خیر دی. دغه شانتې جنوبي دپاره هم ده چې کوم سړی جنوبي هغه لاس خوله ووینځي او د هغې نه وروسته هغه څه خوراک څښاک کوي نو ښه ده کولی شي، غسل لا نه دی کړی. کله چې اکثر موده پوره شي د دغه حیض ختم شو یعنی د 10 ورځو نه وروستو نو خاوند د دې سره میراویدی شي بغیر د جماع نه، بغیر د غسل نه، د دې سره جماع کولی شي بغیر د غسل نه. که غسل یې نه کړی نو هم میراویدی شي، خو که غسل چې دی هغه وکړي نو دا مستحب دی، ښه ده. او که کم موده چې کوم دی هغه تیره شي د حیضه او بیا ختم شي هغه نو بیا به دا اودس کوي او آخري وخت کې چې مونځ آخري وخت بیا موده نو هم هغه غسل به کوي او مونځ به کوي. که مونځ نه راګرځېده په دغه ټایم کې او تکبیر تحریمه په مقدار باندې هم دا ټایم دی موندلی نو هم په دې باندې قضا چې کوم دی هغه شته. بیا علماو دا مسله لیکله چې یو سړی چې کوم دی هغه د دې حایضې سره مباشرت او د دې سره جماع حلال ګڼي او د دې سره جماع کوي، دا سړی کافر کیږي. وي دلته قرآن کې وایي تاسو ځان وساتئ او دی دغه الله د حکم خلاف کوي او دی دا حلال ګڼي، خدای وایي مه کوئ، دی وایي نه دا جایز دي کومه، دی کافر کیږي. وایي دا دومره سخته خطرناکه مسله ده. او مدت د حیض د کم یا مدت د حیض د وروستو چې کوم دی کومه وینه چې راځي نو هغې ته استحاضه ویله کېږي. نو د هغې حکم بیا د معذوره سړي دی، لکه یو سړی دی د هغه پوزه ماته شوه نو هغه به د هغه ټایم اودس وکړي، د هغه نه هغه به بیا هغه مونځ دا کوي. نو د دغسې ښځې نه هم چې کوم دی هغه روژه او مونځ دا ساقطېږي نه، هغه د هر ټایم دپاره چې کوم دی نوی اودس کوي او چې اودس مات شوی نه وي په بله طریقه باندې نو په دغه ټایم کې دا ټول کارونه خپله عبادت کولی شي، مونځ او تلاوت ادا کولی شي. بیا چې دغه ټایم و د بل مانځه په وخت کې به بیا اودس وکړي او د هغې دپاره چې کوم دی بیا د تلاوت او ذکر او اذکار کوي. بیا هغه وینه چې هغه د رحم نه راوځي خو د ولادت نه وروسته چې ماشوم پیدا شي نو هغې ته بیا نفاس وایي نو د هغې د کموالي صحت نشته، هغه وینه چې کوم دی چې څو ورځې به نو د کم نه کم مدت د هغې معلوم نه دی او زیات نه زیات چې کوم دی هغه 40 ورځې دی. د 40 ورځو نه که سیوا شوه نو د احناف په نسبت دا هم استحاضه ده. نو دې حکم چې کوم دی د هغه مستحاضې ښځې دی دا به بیا روجي هم نشي او منځونه دا به هم کوي. او د نفاس دا وینه چې ښکاره شوه ماشوم پیدا شو وینه جاري شوه د دې سره د دې عدت د دې ښځې ختم شو، که د طلاق عدت وي او که د وفات عدت وي، که خاوند یې مړ دی او د هغې نه وروسته د دې ماشوم پیدا شو بس د دې عدت ختم شو، صرف دا 40 انتظار به کوي 40 ورځې دا پوره شوي بیا به غسل وکړي، د هغې نه وروسته دا بل ځای کې نکاح کولی شي. او که دا طلاقه شوې ده او د دې ماشوم پیدا شو په دې سره هم د دې هغه چې کوم دا عدت پوره شو. ويسألونك عن المحيض او دا خلق تپوس کوي ستانه په باره د حیض کې، قل هو اذن، نو ته ووایه دا یو ګندګي ده بیماري ده، فاعتزلوا النساء فی المحیض، تاسو ځان بچو ساتئ د زنانو نه فی المحیض په حیض کې، ولا تقربوهن او من نږدې کېږئ دوی ته حتی یطهرن تر دې چې دوی پاکې شي، فاذا تطهرن پس هر کله چې دوی پاکې شوي فاتوهن من حیث امرکم الله، راځئ دوی ته د هغه طرف نه چې الله پاک تاسو امر کړی دی مخکې طرف نه. ان الله يحب التوابین، یقینا الله پاک محبت کوي د توبه ویستونکو سره، ويحب المتطهرین او محبت کوي د هغه ډېر پاکي کوونکو سره چې ځان پاک کوي.
نساؤکم حرث لکم تاسو بیبیان تاسو فصل دی فاتو حرثکم انا شئتم تاسو راځئ د خپل فصل ته د کوم طرف نه چې تاسو وغواړئ یعنی هغه د جماع طریقې هره طریقه چې تاسو استعمالوئ خو چې د شا د طرف ته یعنی په هغه مخصوص ځای کې نه شا دبر کې وقدموا لانفسکم او مخکې ورېږئ د خپل نفسونو دپاره اولاد واتقوا الله ویرېږئ د الله نه واعلموا انکم ملاقوه او پوه شئ یقینا تاسو د الله پاک سره ملاقات کوونکي وبشر المؤمنین زیری ورکړه مؤمنانو ته ربنا ظلمنا انفسنا